نو چې څنګه د الله تعالی عظمت دی دقسې د دې کتاب عظمت هم دی. سره چې الله تعالی چې دی نو هغه ته د مخلوق د الله تعالی ته توجه او د الله تعالی طرف ته وي او الله تعالی سره تعلق وي. نو دقسې به د مخلوق د دې کتاب هم سره دقسې تعلق وي. نو دا کتاب الله دی، دا کلام الله دی، دا د دې کائناتو د هغه کائنات چې جوړ شوي دی او دا د کائناتو خاتمه به کېږي تر هغې پورې دا کتاب د دې ټولو کائناتو کتاب دی او دا د الله تعالی کلام دی. اوس مصنف یې چې پته ولګېده چې دا الله دی نو د الله نه وروسته د چا مقام شته او په کائناتو کې د بل چا مقام شته نو بل کتاب د دې کتاب په مقابله کې هیڅ نه دی. انساني کتاب خو د دې په مقابله کې د سره نه کتاب دی نه. او دویم دا چې د کتاب پته د هغه د مضمون نه لګي چې د کتاب کې څه دي او چې څومره د انسان ته د هغې ضرورت وي هومره د هغه کتاب اهمیت وي. چې څومره د کتاب